اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا وخت مونږه په کټوره کم جیل کې دی دا د دیر اپر کوستان جاز بانډه چې کوم ځای باندې یادېږي دا جاز بانډې نه تقریبا 2.5 غنټې 2 غنټو فاصله باندې دی. دلته سیلانه خلک راځي، مونږ هم راغلي یو دلته او دلته زموږ سره موجود دي څه کسان راغلي سیلانه کسان دي. اول خو دیونه تپوس کوم چې خپل تعارف راسه وکړي د کوم ځای نه راغلي. تاسو نوم دی بھائی؟ السلام علیکم، زما زاهد نوم دی، زه د 400 یم او مونږ جاز باندې ته راغلي یو. ماشاءالله ډېر ښکلي ماحول دی، ډېر ښکلي جهیل دی او ډېر زبردست. مهرباني، السلام علیکم. او دا بل یو ملګری هم دی، دا هم ماشاءالله په دې کټوره کم جیل چې دی په دې کې هم لمبل او خواله خپل تعارف وکړه بھائی. السلام علیکم، زما نوم راحت شاه دی. مونږ جی د 400 نه راغلي یو جاز باندې ته. ډېر زبردست ټریک دی، ډېر ښکلی مزېدار سندریانې دي په لاره باندې او لارې لږې سختې دي، خو دا ده چې کله ټاپ ته وخېږي نو ډېر مزېدار ځای دی. بل له ټول نه مست ځای پکې چې کوم دی دا کټوره جیل دی، ډېر زیات زبردست ځای دی، انتهایي ښکلي مناظر دي. دا ګلیشیر دا تاسو وینئ که نه، ډېر زبردست ځایونه دي. موږ پکې هم لامبل، ډېر ښکلي مزېدار یخې اوبه دي. دا ورته نو ضرور خامخا دلته کې چې کوم دی وزټ وکړئ او دې نه لطف اخلئ. دلته بل یو کس هم راغلی دی، دا به را سره خپل تعارف وکړي او بیا به د دې جیل باره کې وایي چې دا جیل څنګه جیل خوښ دې شو خوښ دې نه شو. بس السلام علیکم. د ټول نه زیاته مخکې تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ د کیمرې سترګې ته مخامخ کړو. نو دلته خو مونږ په 2007 کې هم راغلي وو، مونږ کتلی خو لکه دومره رونق نه و. اوس خلک زیات شوی دی او لکه سیاحان د ډېر لرې لرې ځایونو راځي او د دې نه مزه او دغه اخلي او زموږ په خپل هم ډېر خوښ شو او مزېدار ځای دی. خو ټریکینګ ډېر سخت دی، نو حکومت وخت ته دا خاص دی چې دا ټریکینګ اسان کړي. زموږ سره دلته بل یو کس هم موجود دی چې دا هم راغلی دی ماشاءالله خپلو هغه همسا اوس هم ورسره ده. دا به تاسو د دې جیل باره کې ووایي تاسو تاثرات دي د جیل باره کې څه وی؟ الحمدلله مونږ راځو دا جیل موږ وته او ډېره مزه هم ترې واخیسته. بس لارې خو سختې دي، خو چې سخت مشکلات وکړي چې هغې نه به سړی څه مزه والي که نه. بس کتونکو دغه یو ښایسته ښکلی یو جیل و چې تاسو ته ما د کیمرې په سترګه باندې وښو. څومره کتونکي چې دا ویډیو ګوري نو مهرباني دا وکړئ چې دا بیا مخکې شیر کړئ چې څومره د دې ځګي چې دا علاقه چاته نه معلوم دا راشي او د دې نه خوندونه او مزې واخلي. یو کشتۍ یو خو ولنډه یار